الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. سورة النساء 94 نمبر آیت. په دې آیات کې الله تعالی د احتیاط مسله ذکر کړې ده چې کله تاسو د الله تعالی په لار کې وځئ جهاد د بهر لاړ شي نو ډېر زیات احتیاط وکوئ چې یو بېګناه مسلمان ستاسو په لاسونو باندې 80,000 نشي ونه وژلی شي. احتیاط وکوئ ځکه چې ایمان ډېر لوی څیز دی او د ایمان باوجود چې څوک ووژلی شي دا ډېر لوی جرم دی، لویه ګناه ده. دویم دا مسله ذکر کېږي چې په جهاد په لاره کې به نیت خالص ساتئ، د الله تعالی رضا به نیت وي او دنیایي ساز سامان را جمع کول به ستاسو نیت نه وي. دا د دې آیت حاصل او خلاصه شو. الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړل اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کوئ په لاره د الله تعالی کې. الله تعالی په لاره کې سفر کولو نه مراد دلته کې جهاد فی سبیل الله دی، ځکه چې په نورو لارو کې احتیاط ته ضرورت نه پیښیږي. الله تعالی دپاره د دین زده کړې کول دا هم فی سبیل الله دی، دا دین خلکو ته خورول دا هم فی سبیل الله دی، خو په هغې کې تحقیق ته ضرورت په دې وجه نشته دی چې نه کوم خلک چې علم حاصلوي نه هغه څوک په چا باندې حمله کوي نه په څوک حمله کوي. کم خلک چې د دعوت دپاره ځي نورو دنیا ته نه هلته کې هم احتیاط ته دومره ضرورت نشته دی، ځکه چې هغوی دعوت اب چا ته ورکوي په هغې کې څه خساره نه پرېوځي. احتیاط زیات احتیاط په جهاد په لاره کې پکار دی. نو په دې وجه باندې د فی سبیل الله نه مراد دلته کې جهاد فی سبیل الله دی. اکثر مفسرینو دا رایي ده چې کله تاسو په سفر کې ځئ نو په تبینو ښه تحقیق کوئ چې مسلمان ته کافر ونه وایي، په مسلمان باندې لاس اوچت نه کوي، د مسلمان مال او د هغې عزت چې کوم دی نو دا ضایع نه شي. اگر چې احتیاط د ژوند په هره مرحله کې پکار دی او صحیح نیت د ژوند په هره مرحله کې پکار دی، په کلي کې چې اوسېږي په علاقه کې اوسېږي هم تحقیق وکړي او احتیاط وکړي. دا مسله په دې کې هم ده، خو په علاقه کې دا مسله چې سړی ته د کلي حالات په خپله باندې معلومي، د خلکو ایمانونه متمعلومي، اعمالونه متمعلومي، هر څه ورته پته چې دا سړی داسې دی دا بل داسې دی، خو د سفر په حالات کې دا معلومات به سړي ته نه وي. دا حادثې په سفر کې ډېرې زیاتې راځي. نو په دې وجه باندې ضربتم فی سبیل الله یو وایو چې په سفر کې به ډېر احتیاط کوئ. نور احتیاط خامخا پکار دی، خو په نورو ځایونو کې د دې ضرورت کم پیښیږي ځکه خلکو ته معلومات وي. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا او تاسو مه وایئ هغه چاته چې وړاندې کې تاسو ته سلام. د سلامه یو معنی ده سلام کول، السلام علیکم نوم دی. دویم سلامه چې کوم دی نو دا سلامتیا ته هم ویلی کېږي او اطاعت او تابعدارۍ ته هم ویلی کېږي. او دریم نمبر سلامه دا صفت د کلمې طیبې هم دی، ځکه چې کلمه طیبه سړی کله ووایي د الله تعالی د عذاب نه محفوظ شي او هغې نه علاوه د مسلمانانو د مجاهدینو د حملو نه سړی محفوظ شي. نو گویا چې کلمه طیبه هم د ایمان دپاره د انسان دپاره یو د سلامتیا کلمه ده گویا. نو په دې وجه باندې په دې لفظ کې کافي بحث شته چې د سلامن څه معنی ده. چا دا معنی کړله چې وړاندې کې تاسو ته سلام کول، په تاسو باندې سلام واچي، شرعي سلام چې کوم السلام علیکم الفاظ د در باندې ووایي چې دا علامه د مسلمانانو ده او شعائر د اسلام دي. نو تاسو به ورته نه وایي لست مؤمنا چې ته مسلمان نه. دویمه معنی علماو اطاعت په معنی سره هم اخیستلی دی، د دې معنی تابعداري هم ده چې لست مؤمنا چې تاسو ته کله وړاندې کې علامات د تابعدارۍ علامات د وړاندې کې کلمه طیبه درته ووایي، یا درته ووایي چې زه مسلمان یم، یا درته ووایي چې خدمت راته ووایي درته وکړمه خدمت دې راته ووایه، یا نور د سره اسلامي شعایرو علامات پکې ته بیا مونی، نو ته به ورته نه وایي چې لست مؤمنا ته مؤمن نه. د دې آیات شان نزول چې کوم دی نو په دې کې د مفسرینو ډېر زیات اقوال شته او ډېر واقعات د دې شان نزول کېدی شي. یو واقعه په دې کې داسې ده چې نبي علیه السلام صحابه کرام یو ځګین ته ولېږل، یو ځګین ته په یو علاقې باندې د حملې کولو دپاره یې ولېږل
کله چې دوی هغه ځګین ته ورسېدل نو یو کس بیا موند چې بيزي ساتلی او هغه کس چې کله دوی ولیدل صحابه کرام ولیدل نو وی پیژندل چې مسلمانان دي مجاهدین دي نو هغه ته وویل چې السلام علیکم د دې مجاهدینو مشر چې کوم دی نو صحابه کرامو مقداد بن اسود رضی الله عنه د مشر د ملګرو ته ویل ګوره مخکې مسلمان نو کلمه یې نه پیژندل خو اوس چې موږ ولدون د یاري نه سلام وکړي چې زه مسلمان یم د خپل بيزیره نه بچ کی چې دار نه قبضه نه کی غنیمت کې رانه ویني ولدا چل کې چالاکی کوي نو استعمال کو چې کله دا مړ کړو صحابه کرام او نور صحابه کرام په دې کې شک را ولاړ شو مقداد بن اسود رضی الله عنه ته ویل چې دا کار دې صحیح ونه کو هغه سلام واچ او ردینه معلومی کې دا چې د مسلمانو او د دې د اسلامي شعائر او علامات په سترګن شو کته دا خبره کې چې د کافرانو په علاقه کې اوسېږي نو کافرانو سره څنګه پاتې شوی دی کافرانو دې مړکاوري نشي د مسلمانانو دا خبره هم غلطه ده ځکه چې مکه معظمه کې شکل موږ اوسېدل موږ مسلمانانو موږ کلمه ویلې و خو موږ د خپل مسلمانۍ اظهار نشه کولای د کافرانو د زور د وجنه نو چې د بل ځان چا حمله کړې وي د ټیم کې او ویلې و چې داخله مکه کې اوسېږي مکه ټول کافران دي اسلام سره یو د منی نه دا به څنګه مسلمانان شو او زمون کلمه نه منله موږ وجري وینو بیا دا حالت موږ منم تیر شوی دا مجبوري حالت موږ هم تیر شوی دی چې موږ پر اظهار نشه کولای موږ د اسلامي احکام باندې عمل نشه کولای د اسلامي شعائر په خوا باندې هم نشو ورتللی بیا خلکو مسلمانای ګمان را باندې کا وجلوي دا به مسلمان وو خو ته زیاتې وکړو کله چې دا پټ مسلمان او ښکارا بنو د کافرانو دروب د وجنه صحابه کرام دغه مقداد بن اسود رضی الله عنه ته ویل چې دا ساروی د موږ د سینارو او دا واقع به خامخا موږ نبی علیه السلام ته بیانو دا ساروی بغه ته خایو دا موږ د سینار باندې زموږ شک کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا دیرالو او صحابه کرام ته دا واقع بیان کړ چې دغه ځګن ته چې کله موږ ورسېدو یو کس دغه شان ساروی ساتل سلام یې وکړو خو دا و چې د یری نه وکړو نو نبی علیه السلام په دې باندې ډېر عزت غوسه شو او دې مقداد بن اسود رضی الله عنه ته ویلو چې کله قیامت په ورځ باندې دغه کلمه راشي چې کومه کلمه د پټه ویل تان دا ورېدلې او سلام دغه علامات چې دغه کلمه ویلي دا کلمه د رښتیا ویلي مسلمان یو قیامت په ورځ باندې کلمه ستاسو مقابل کې ودرېږي ته بس کې ته بس جواب کې ډېر زیات دی ورټ چې داسې مکوه دوی مواقع دي کې امام بخاری رحمه الله نقل کړی دا چې هغه وایي چې د کړه د صحابه کرام یو ځګن ته ورسېدل اته کې نوم نه ذکر کړي کله یو ځګن ته ورسېدل نو هغه ځګن د کوم ځای چې د حمله ځګن یو نو اته کې هغه کسان چې کله خبر شو چې مجاهدین نه ټول وتښتېد هیڅ کم پاتې نشو یو کس تر پاتې شو دا کس ډیر زیات مالدار او ډیر زیات مال ورسره ساروي او دا شان سوناګانې دکانونه مارکیټونه ارڅ ورسره ډیر زیات دا کس ونه تښتېد پاتې شو چې کله پاتې شنو چې کله صحابه کرام ورسېدل نو دوی ویل چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو صحابه کرام ویل چې ګوره د خپل مال د بچکولو د خاطر نه خپل کلمې ویله دا چل لاسو کو دوکا دا مړی کوي دای مړکو همدغه واقع نبی علیہ السلام مخې ته رااله د دین علاوه پکې نور واقعات هم نقل دي نو د اکثر علماء رائے دا ده چې د دې آیاتو ډېر واقعات چې کوم دي نه د شان نزول سبب ګرځیدل دي دا واقعات ډېر زیات یو نه د ډېری دي نو په دغه وجه باندې د اولنې واقع چې کله څوک سلام په معنا د سلام سره اخلي چې الیکم السلام وړاندې کې تاسو سلام کول السلام علیکم معنا اخلي نو هغه واقع دی هغه واقع په ذهن کې راولړی چې کوم اکس بزی ساتل او د کلمې په ځای باندې سلام وکړو خلکو ته سلام وکړو صحابه کرامو ته نو دی وایي چې دلته سلام وکړو او دا وجلې شو نو نبی علیہ السلام دې ته ویل چې دغه سلام کړی د شاعر الله پکې موجود څنګه وجلې دی نو هغه وایي چې سلامن په معنا د سلام کول سره دی کله دویمه واقعیت مراد چې کم کې دی باقاعده کلمه طیبه ویل وجلې شو نو دغه خلک وایي چې دغه خلک دا معنی کوي چې سلام په معنا د اطاعت او تابعداري سره دی یا په معنا د کلمې طیبه سره دی چې سلام د کلمې طیبه صفت هم د کلمې طیبه د سلامتی والا کلمه ده او که دا ټول واقعیت راوغستل شي نو بیا خلک بیا د مفسرین رائے دا چې سلام په معنا د اطاعت سره دی چې وړاندې کې تاسو ته اطاعت کول تاسو چې اطاعت کول کې سلام هم داخل سلام وکړي نو معلومیږي دا چې مسلمان دی د خبره اوري کلمه طیبه چې وایي نو معلومیږي دا چې مسلمان دی د مسلمانۍ خبرې قبلي اوري دا شان نور علامات پکې معلوم شنو هم دغه معلومیږي دا چې دا خبر اوري تابعداري کوي نو چې کله د یو انسان نه تابعداري کول معلوم شو تاسو به ته نه وایي چې ته مؤمن نه یې دې باره کې یو بل روایت داسې دی نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو به اهل قبله والا نه وژنئ چې کوم کس کلمه وایي مونځ کوي قبلې ته مونځ کوي او حج کوي تاسو به کافر نه وایي
تر څو پورې چې د هغې د ایمان د ماتېدلو او د دغې ایمان خلاف تاسو شواهد او دلایل برابر کړي نه د هغې پورې. دا وروستنۍ خبره چې کومه ده چې کله د دغې کلمې ته ذات کې نور شی ته معلوم شوی نه وي نو هغې پورې به ته کافر نه وایي، چې نور شی ته معلوم شي بیا به ته کافر ویلی شي. او دا بیا د نورو روایتونو ثابت دي، ځکه چې مسیلمة الکذاب چې کوم دی د کلمه هم ویله، د مونځ هم کاو، پنځه وخته مونځ یې کاو، کلمه کې باقاعده د محمد رسول الله وایو، دا به ورسره مانه چې نبي علیه السلام دا پیغمبر دی. خدا به ورسره هم منله چې د سره ما ته به کوم وحی را شروع شوی ده، داسې یې ویل. د دې نه علاوه د حج قایلو خو په اتفاق د ټولو صحابه باندې دی کافر دی او دی بیا قتل شو. د دغې نه علاوه شرعي مسله دا ده چې د کلمې طیبې نه بعد سړي د کفر علامات څرګند شو، یعنی زنا یې غاړې ته واچاو چې کوم د کفارو شعایر دي، یا د اسلام خلاف ګستاخي کوله، د شعائر الله سپکاوی کاو، یا د اسلام یو قطعي مسلې نه دی منکر شو. قطعي مطلب دا چې د هغه مسله په شریعت کې یقیني طور ثابت دی، لکه مونځ یقیني ثابت دی، روژه یقیني ثابت ده، حج یقیني ثابت دی. دغه شان ډېر احکام دي چې په قطعي دلایلو سره ثابت دي، سړی پکې شک نشي کولی. دغه قطعي دلایلو کې چې د قطعي مسایلو کې سړی د مسلې نه منکر شو چې زه نه منم، نو دی به کلمه هم بیا وایو، کار څه چې سلام هم وایي، چې کار څه چې وکړي، خو دا بیا د اسلام نه بعد او د ایمان نه بعد ارتداد ته وخت دا خراب شو، د یو بل څیز ته وخت چې هغه د اسلام نه بهر بل لار ده. او دې ځکه چې هغه پورې ته کافر نشي ویلی، لست مؤمنا داسې ورته نشي ویلی ته مسلمان نه، کوم وخت پورې چې کله د اسلام خلاف کلک دلایل ته برابر کړي نه، د قطعي مسایلو نه منکر شوی نه، یا د شعائر الله توهین نه کړي، یا پکې د کفر نور غټ غټ علامات ښکاره شوي نه، بت ته سجده کول پکې شامل دي، دا شان نورې خبرې پکې شامل دي چې هغه څرګند شوي نه نو تر هغه پورې به ته د هغه د ایمان نه انکار نشي کولی. نو حاصل یې دا شو چې په داسې ځایونو کې اسلامي حکم دا ده چې د شرع ظاهر ته ګوري، په ظاهر کې تا سړی ولید چې مسلمان دی، بس د اسلام حکم پې نافظ شو، هغې نه خو د هغې مال او د هغې سر محفوظ شو، که شواهد دلایل برابر شو نو هغه وروستۍ خبره ده او وروسته به کېږي. ته به چا باندې شک نه کوې چې تا د یاري نه ویلي او یا ستا دا مطلب نه و، یاري چل جوړ کړ، دا ته نشي کولی، دا څو پورې چې تا ته د بل ځګي نه کلک ثبوتونه برابر شوي نه. الله وایي تبتغون عرض الحیات الدنیا، تاسو لټوئ سامان د ژوند د دنیا، یعنی د غنیمتونو دپاره به سړی وژنئ. فعند الله مغانم کثیرة، یقینا الله تعالی د پاره غنیمتونه، د الله تعالی سره غنیمتونه زیات دي. ان تاسو د دین د پاره قرباني او مهنت جاری ساتئ، الله تعالی په علم کې دا خبره موجود ده چې د کافرانو مالونه مستاسو لاسونو ته راځي او ډېر څه به الله تعالی تاسو له درکوي، خو تاسو په داسې شک کې مسلمان مه وژنئ. کذلک کنتم من قبل، همدغه شان تاسو وایي مخکې داسې وایي چې مکه معظمه کې اوسېدلی، تاسو هم د اسلام اظهار نشه کولی، د اسلام په احکامو تاسو عمل نشه کولی، خپل ایمان هم پټ ساتو، خو په هغه ټایم کې تاسو د کلمې طیبې په ویلو باندې اکتفا وشو، تاسو د مسلمانانو ویلی شو. هغه وروستۍ خبره ده چې تاسو وروسته بیا الله تعالی کلک مؤمنان ساز کړئ، تاسو هجرت وکړو، د نبي علیه السلام محفل هم بیا موندو، د هغه برکات هم بیا موندل، هغه وروستۍ خبره ده، خو په اول سر کې تاسو هم دغه شانتې کې وایي. کذلک همدغه شان د کنتم تاسو وایي من قبل د دې نه مخکې مکه معظمه کې داسې وایي. فمن الله علیکم، نو الله احسان وکړو په تاسو باندې، اوس د نکلک مسلمانان جوړ کړي دي. فتبینوا، نو ښه تحقیق کوئ، بیا داسې کار ونه کړئ. ان الله، یقینا الله تعالی کان دی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ خبیرا، خبردار دی. الله تعالی تاسو د کارونو خبر دی، نو که بیا داسې غلطي وشو الله تعالی به تاسو په دې رانیسي. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نه دي ناس خلق د مؤمنانو نه، غیر اولی الضرر، بغیر د خاوندانو د تکلیف نه، چې کوم تکلیف دی معذور دي، بیماران دي، د هغې نه علاوه. والمجاهدون فی سبیل الله، او مجاهدین په لار د الله تعالی کې، د بیمارانو د معذور نه علاوه عام مسلمانان چې کم په آرام باندې ناست دي، دغه عام مسلمانان او مجاهدین د یو شان کې نه دي. فی سبیل الله، د الله تعالی په لاره کې، باموالهم وانفسهم، په سبب د مالونو د مجاهدینو، په سبب د نفسونو د مجاهدینو، چې هغوی خپل مالونه او نفسونه دواړه د دین د خدمت لپاره وړاندې کړي دي. او عام انسانان، عام مسلمانان، هغه به دغه کیفیت کې نه دي، کم دي. فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم على القاعدین درجه، ورواله ورکړل الله تعالی مجاهدین ته په سبب د مالونو د هغوی، په سبب د نفسونو د هغوی په ناستو خلکو باندې یو درجه استعمال. دې ځکه کې الله تعالی د مؤمنانو کم چې مجاهدین دي،
دا هغه مسلمانانو په مقابل کې چې کم مسلمانان دي خو په کورونو کې د جهاد لا نه کوي په الحال وجه د هغې نه دا یوه درجه سیوا ده. بیا پسې وایي وکلا وعد الله الحسنى، او د ټولو سره الله تعالی ښه وعده کړې ده. کم چې کورونو کې ناست دي او کم چې مجاهدین دي ښه وعده یې کړله. ښه وعده د څه شي؟ د جنت دی. بیا پسې دي وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، الله تعالی غوره کړی د مجاهدینو لره په ناستو باندې اجر لوی اجر ورکړی دی. کوم کسان چې ناست دي د هغې نه د مجاهدینو اجر ډېر زیات دی. او دغه اجر تعریف او وضاحت یې داسې کړی دی چې درجات منه ومغفرة ورحمه، دا ډېرې درجې دي د الله له طرف نه، او بخښنه ده او رحمت دی. وکان الله غفور الرحیمه، او دی الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی. نو په دې ځای کې اوس د دې حاصل څه شو؟ بر سر کې یوه درجه یې وویله، کوزې اجر عظیم ووایو، او بیا وایي اجر عظیم دا بلا درجې دي، لږې نه دي ډېرې دي. او دویم دا چې د غوروالي د مجاهدینو دوه پیارې ذکر شو. د دې د حل کولو طریقه دا ده، دې باندې ځان پوهولو دپاره چې مسلمانانو کې یو قسم خلک هغه دی چې هغه د معذوره خلک دي، بیماران دي. بیماران خلکو باندې جهاد فرض نه دی، هغه الله تعالی معاف کړي دي. چې کوم خلک جهاد نه شي کولی، بیماران او معذوره دي، سپینګري دي، عجزه شوي دي، هغې باندې په دې ټایم کې جهاد فرض نه دی. خو دغه کسان چې دي نو مؤمنان دي، نیک اعمال کوي، منځونه کوي، اذکار کوي، تلاوت کوي، تهجد کوي. نو دغه کسانو د مجاهدینو په منځ کې یوه درجه فرق دی. فرق یې ډېر نه دی، صرف یوه درجه دی. او دغه معذوره مسلمانان او مجاهدین الله تعالی به دواړه جنت ته بوځي. خو هلته به د مجاهدینو درجه لږه اوچته، یوه درجه به سیوای. دویم قسم خلک هغه دي چې هغه معذوره نه دي، او معذوره نه دي او مسلمانان دي، به اسلام باندې ښه کلک عمل کوي، خو جهاد ته تللي نه دي. نو بیا دغه روغه مسلمانانو او د مجاهدینو منځ کې درجاتو کې کافي فرق دی، ډېرې درجې، درجاتن ډېرې درجې دي. دا یو درجه فرق چې کوم دی، بره درجتن القاعدین درجتن، دا یو درجه فرق د معذور سره دی. او دا ډېرې درجې فرق چې کوم دی، نو دا د هغه خلکو چې روغ خلک دي خو بس جهاد نه کوي، کورونه کې ناست دي. بیا الله تعالی وایي چې د ټولو سره الله تعالی ښه وعده کړې ده چې کوم جهاد کوي او نه کوي، ټولو سره ښه وعده کړله. نو دې ځای کې لږ وضاحت پکار دی. او وضاحت دا دی چې د جهاد د دوه صورتونه دي. یو صورت کې جهاد فرض عین دی، یو صورت کې فرض کفایي دی. دې ځای کې د فرض کفایي ذکر دی، د فرض عین ذکر نه دی. ځکه چې کله فرض عین شي نو فرض عین پرېښودونکي دا د ګناه کبیرې مرتکب دي، ګناهګار دي. چې ګناهګار دي نو هغې دپاره بیا ښې وعدې نشته، د هغې دپاره درجې بیا نشته دی، جدا خبره ده. فرض عین په هغه صورت کې دی چې کله مسلمانان دومره په قوت کې موجود دي، دومره ریاستونه ورسره وي چې د کافرانو قوت ته خبر ورکړي چې تاسو یا ایمان راوړئ، او که ایمان هم راوړ زموږ رونه بچي، خو چې هغوی د ایمان د درخواست مسترد کړي. بیا دویم خبر دا ورکړي چې یا جنگ ته تیار شي یا مسلمانانو ته ټیکس ورکوئ، چې د مسلمانانو اقتصاد بښئ، چې هغه د دیاړو د مزدورونو او د مهنګاییو نه خلاص چې د الله تعالی عبادت وکړي. ځکه تاسو خو د الله تعالی عبادت نه کوئ، تاسو خو کافران او اسلام او ایمان منې سرې بدنو. دا ځمکه او اسمانونه او کائنات خو الله تعالی د مؤمنانو دپاره پیدا کړي او د شرعي احکامو د عملي کولو دپاره پیدا کړي. تاسو خو دغه نه کوئ، چې نه کوئ، نه پیسې ګټئ، چې ګټه تاسو کوئ نو سالانه ټیکس چې کوم دی مسلمانانو ته ورکوئ، او دغه ټیکس به د هغوی د اقتصاد مطابق یعنې زیات به هم نه کم به هم نه، توازن باندې چې هغوی خراب نه شي. که دوی ټیکس مسلمانانو ته ورکاو نو بیا هم دوی بس کافران به سره به دې حمله نشي کولی، بس ژوند به تېروي، په امن به اوسېږي. که دا دواړه مسترد کړه نو په دې باندې بیا چړایي کېږي، حمله به پې کېږي. کله چې په دې باندې حمله وشي نو کم مجاهدین چې په دې باندې حمله وکړي په دغه ملک باندې، که دغه مجاهدین د دغې دپاره کافي وو، بل چاته پکې ضرورت نه و، نو دا د فرض کفایي صورت دی. باقي مسلمانان چې دغې ذمه فارغه شوله هغه ګناهګار نه دي. نو په دغه صورت کې چې کله دغه مجاهدین د دغې مقابله کې کافي او نور د ضرورت نه نو کم کسان چې په کورونو کې پاتې شو هغوی ګناهګار نه دي. په دې ټایم کې چې ګناهګار نه دي خو نیکان خلک دي، ګناهګار نه دي. نو د دې دواړو سره الله تعالی د جنت وعده کړله، الله تعالی به دا ټول بخي. البته کم کسان چې تللي دي حمله کړله د هغې درجه به لږه سیوایي. دویم صورت یې دا دی چې د مسلمانانو سره داسې ریاست نه وي چې هغه د مسلمانانو یو قوت اسلامي قوت، او یا داسې د اسلامي قوت سره نه یا د قوت خو دومره کمزوري چې د هغه کافرانو جواب نشي کولی چې کوم کافرانو د مسلمانانو علاقې نیولې دي، اگر چې لږ ټایم دپاره د مسلمانانو قبضه کې راغلي دي بیا نیولې شوي دي، یا د مسلمانانو نارینه او زنانه د کافرانو په جیلونو کې نه وي، جیلونو ته لاړ شي
او داسې قوت نه چې دغه آزاد کړي. نو په دې ټایم کې مسله دا ده چې دغه ځای مسلمانانو په دې باندې حمله وکړي. که دغه ځای مسلمانان کافي کېدل خو ټیک شو، ګاونډیانو ته ضرورت نشته دی. که هغه نه کافي کېدل نو بیا به ګاونډیان را ملګري شي ورسره. که دغه ګاونډیان هم کمزوري او هغوی هم وس نه کوي، بیا به نور ملګري شي. په دې طریقه باندې څو پورې چې کافي شوي نه وي نو دا به ډېرېږي، تر دې چې که دا دومره کمزوري و چې بیخي ټول بې وسه او دغه کفري قوت سیوا او مضبوطو، نو مشرق نه واله مغرب ټول خلک به باندې جهاد فرض عین شي په دې ټیم کې. نو چې کله فرض عین شي بیا هر چا ته تک پکاري، او چې کله لاړ نه شي نو بیا دا ګناهګار پاتې شي. چې منکر نه وي نو ګناهګار دی، که منکر شو بیا د اسلام نه بار کېږي. نو چې کله د ګناهګار شي نو د ګناهګارېدو صورت یې ځکه نه ذکر شوی چې هغې دپاره څه خبره وي. هغه مسایلو به نورو ځایونو کې ذکر شي. دې ځایونو کې صرف د فرض کفایي موضوع چې کوم دی نو هغه ذکر شوله چې کله فرض کفایي مسلمانان لاړ شي په کافرانو حمله وکړي، هغه کافي د هغوی دپاره، نو عامو خلکو ته ضرورت نشته دی په دې ټایم کې. که لاړ شي هم ښه ده، که لاړ نه شي نو هم ټیک ده. نو په دې صورت کې الله تعالی دوی له دوی څخه وعده کړې ده. البته چې کوم روغ خلک دی نه دي تلي، بیا نه دي تلي، نو هغوی درجو کې به د مجاهدینو درجو کې به فرق ډېر زیات وي. بس